خاموش ګستاخه دا در خو بس همدقه یو ټکي دي خاموش ګستاخه ای ته را باندې ولې خفه کېږې ته رښتیا وې باچایان دروغ د اوټونو په وخت کې په جلسو کې وایي مفت روټۍ د مفت روټۍ نه د قرض روټۍ ساګ پیکي باچا قبل علم سره څه کوي څه کوي ورزش کومه که نه په سترګو دې چتې ناستې نظر دې نه لګي ازماوه د مفتو دا روټۍ د مفت روټۍ نه د قرض روټۍ ساګ پیکي نه ته کوم په ما باندې ګډان او چرګان خوري چې ته په ما باندې طنز کوې په تا باندې دا بیتي خوړل دي که نه دا هم څه د چرګانو د ګډانو نه کم نه دي خاموش ګستاخه دا در خو بس همدقه یو ټکي دي خاموش ګستاخه باچا سره دا فضل خبرې کوي دا په کوم کتاب کې لیکلي دي چې مېلمه دې راشي او په کوربه دې لاس اوچتوي مسلمانه مونږ خو د ټول مات ګوټ کړو سما چې تا نه چېرته خیر خیرات وغواړم بې خیرته دې تنې ته وګوره او د خیر غوښتو ته وګوره بې غیرته سلام کوم باچا کبر علم وعلیکم السلام وګوره که نه د دې علاقوم دربار ته د راتلو چلو ته کو افرین فریاد دې وایه فریادي ما د خپل زړه پر یاد راوړی دی چې ما آرام ته نه پرېږدي داسې وې د باچا قبل علم په باچای کې ستا زړه ته آرام ته نه پرېږدي دا لا څنګه خبره شوه همداسې ده څه چې مې درته ووې ما بدولته به دا خپل زړه باچا ته په دربار کې پیش کړې زه به وله داسې سزا ورکوم چې ټول عمر به یاد ساتي سزا واو تیکې کوم به یو سیخ کې به ځان له ورتوم او بیا به یې خورم ښه پوه شوم ستا مطلب دا دی چې دا سزا لا کمه ده سزا نه ستا عقل کم دی وایي ستا عقل کم دی ما بدولت په مینه هم پوهېږي او په نفرت هم پوهېږي خو نه که نه مینه خو زه اوس کولی نه شم هسې نه چېرته د بدنامۍ سبب جوړ شي دا جینۍ چېرته خفه نه شي دې پسې تګ پکار دی تګ څنګه پکار دی داسې خو زه وتی نه شم نه د مورکې بندوبست خو مورېږه دا بیا چا را په مخه کړي خلک دي دا حسین خلک دي دا پسې خدای د بیخ او بنیاد د دې کلي د دې خلکو وباسي زه خو زرې کم لیونی شپېلنی کم نو ته د کوره ولې ووتې ته رانه خفه راونوتې د کوره تا پسې راغلم ته زما په خفګان څه کې وایم ستا د خدای زړه وچوي وایم ستا د خدای زړه چریم نه خفه کوي چریم زه در باندې خفه کېږم ای ته را باندې ولې خفه کېږې ته رښتیا وې باچایان دروغ د اوټونو په وخت کې په جلسو کې وایي او زه دروغ ځکه نه وایم چې وی دا ولې داسې مازغه مې خراب دي ما دا خبره کوله چې دلته خطره ده راځه چې بل ځای کې مونږ لږې خبرې وکړو